دعا کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله پاک زمونږ او دې ټول نه رضا شي. الله زمونږ دا راجمع کېدل قبول او منظور کړي. الله تعالی مونږ او دې ټول استقامت راکړي. الله تعالی دا سبب د خپل قرب ذریعہ وګرځي. الله تعالی دا مونږ چې دلته کې راجمع شي استاد کلام د پاره راجمع شي. الله تعالی زمونږ او د دې دا طالبي بخپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله دې ملګرو عزم او اراده وکړه د لور لور کولونه الله په دې سړځای کې دې قدم راوچت کړ. الله ته سر خپل مدد شامل حال کړي. الله دا زمونږ افتتاح او آغاز دی. الله موږ د شیطان د لمس نه وساتي. الله زمونږ نیتونو کې اخلاص پیدا کړي. الله تعالی تر سره خپل مدد شامل حال کړي. الله تعالی زمونږ او د دې ټول په حال باندې رحم وکړي. کریم الله انسان په خپل طاقت باندې هیڅ نشي کولی. وما توفیقی الا بالله. چې څو پورې ستا توفیق ني الله نو د څوک ویلو لکه ناستې شي او نس د کولو لا نو خودلو لا. الله موږ خپل توفیق راکړي. الله موږ ټول خپل توفیق راکړي. الله دا کوم ملګرو عزم او ارادي کړی دي نور را روان دي ملګری ان شاء الله څه طالبان هم را روان دي. الله ټول تر سفرونه آسان کی په خیر سره راولي. قران ته کینولې کی بل زنانم راغلي دي لور لور کولن الله دې حفاظت وکي. الله دې حفاظت وکي. الله دا کوم ملګری دي سار کې عزم کوي راضي وا سبق لا الله دې د هر اړخ نه حفاظت وکي. الله موږ ستا کلام ته کې ناسیدو د دنیا متزم وارشه. الله ستا حبیب فرمایي چې قران کې حدیث کې راځي چې څوک قران ته کینی الله وی سي ذمہواری والم الله ته زمون ذمہ دار شي. الله ته زمون کفیل شي او الله تعالی موږ ستا کلام لا وخت ورکو. الله تعالی دغه وخت کې زمون برکت واچي. الله دې را در زکولو د ویلو د خودلو او د عمل کولو توفیق راکړي. الله زمونږ او د دې ارادي مضبوطي کړي. استقامت را لراکړي. الله تعالی رضا شي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. دیوا سورۃ یاسین وای انو افتتاح ان شاء الله د سورۃ یاسین نو کو بیا وسو خبرې د هدایت وایو ان شاء الله. سورۃ یاسین ټول لاواړه وای ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف واي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه زماډیرو قدرمندو د قرآن کریم طالبانو د ټولو اول زه د خپل الله جل جلاله ډیر شکریا ادا کوم چې الله تعالی منګه تاسو د بدی باغ او بهار کې یو ځل بیا د ناس توفیق راکو او الله پاک هغه رز بیا راوستي دا چې پروسه کال د اخیره رز باندې من سورتونه ویل او تاسو رخصتې دی نو موږ د رب نه دعا کړې و چې خدای دا رز زموږ اخیری مګرځي او دا طالبان او دا ملګری دا میندې خويندې بیا یو ځل دی باغ او بهار ته راټول کی نو الله غرض موږ ته بیا مخوله الله تعالی نه موږ ډیر شکر گزار یو په دې خبره باندې کیف اشکر لك ربي الله ستا شکریا څنګه ادا کو فإن شکری لك ویزه چې ستا شکریا ادا کوم نو نعمت منک دا خو بیا ستا انعام دې چې ته مال توفیق د شکریا راکې نورونو موږ تاسو د الله شکریا ادا کول نشو خدای الله موږ سره ډیر لوی کرم وکړو الله موږ سره احسان وکړو چې الله راوستیدو د قران په دې مجلس کې د قران په دې باغ او بهار کې الله تعالی کینولو الله دې موږ در مرګ پورې د قران طالبانو سادي زمارونو تاسو مخه دما یو آیت شریف ولستو الله جل جلاله فرمای یؤتی الحکمت من یشاء الله تعالی ورکی حکمت هغه چاله چې څوک خوښ شي من یشاء معنا چې څوک خوښ شي ورپسې الله فرمایي ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا او چاله چې الله تعالی حکمت ورکندل ډیر لوی خیر اوسیو اوس چې الله موږ په خپل خوخه کې همیشه اوسادي دا سوال به دی کو چې الله موږ د خپل خوخه نه جدا مکه د دې ځای نه مپامه سي دا نه زما کمال له نستاسو کمال له دا د رب کمال له چې الله دی یو ځای بل ځای نه موږ راوسیدو د قران په مجلس کې کینولو د قران طالبانی کړو اوس الله دې موږ تاسو له استقامت راکړي ښا رونو استقامت لوی نعمت د الله دی الاستقامت خیر من الف کرامه چاره چې الله تعالی د دین په یو کار باندې استقامت ورکو دل الله تعالی زر کرامتونو مر طاقت ورکو لوی شی دغه دی استقامت لوی شی دی چې الله تعالی چاله ورکی نو ګوري الله موږ باندې احسان وکړو او سیدو قران دې کینولو اوس بد الله نه د استقامت سوال کوخه ګوري یوت الحکمت من یشاء ورکی الله حکمت چاله چې څوک خوښ شي نو یو خدای الله نه بلی خوشاله شکر چې موږ اتا سه خوښ شوخه چې موږ اتا سو الله بخپل خوخه کې راوستو ورپسې فرمای و من یؤت الحکمت چاله چې حکمت ورکړي شو فقد اوتی خیرا کثیرا دل الله تعالی ډیر وافر خیر ورکو لوی خیر ول نورو قران ته کینول خیر د الله تعالی دی راوسیدو خیر ته کینولو اوس چې الله تعالی موږ در اخره پورې د خیر سره کلک وسادي بل آیت مې دوی الله فرمایي قل بفضل الله وبرحمته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قل اوایا بفضل الله ففضل الله تعالی وبرحمته برحمت الله تعالی فبذلك فليفرحوا دې دوی چې په دې باندې خوشاله شي علماء وی فبذلك فاد جزاء پر شرط وتکیرا ان فرحوا بشيء فليفرحوا بهما کدا سو خوشالي کول غواړي په یو شی په دې دوه نعمتونو د الله خوشاله شي یو فضل او یو رحمت په دې باندې خوشاله شي پورا دنیا کې خلک خوشاله کوي څوک د واده په موقع باندې څوک د کویدن په موقع باندې څوک بلا خادای جوړي
الله تعالی چې موږ ته خوشاله خبرو کول په سبان دی وکړه الله تعالی وایي که تاسو خادي کول غواړئ خوشحالي کول غواړئ په دوه نعمتونو باندې وکړئ یو په نعمت د فضل او یو په نعمت د رحمت باندې اوس د فضل نه مراد دی د رحمت نه مراد دی نو علما د تفسیر وایي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د فضل نه مراد چې کوم دی نو څه شی دی د فضل نه مراد ایمان دی او د رحمت نه مراد قران دی الله وایي که په مقدس مکه باندې ته خوشحالي کول غواړې په دې دوه نعمتونو خوشاله شه یو په ایمان او یو په قران نورو الله ایمان عمره کړی دی الحمدلله الله قران دم کې نورو والشکر لله اوس الله موږ په دې دوه نعمتونو خوشاله سادي امام مجاهد دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه شاګرد دی امام مجاهد او دا په باب د تفسیر کې ډېر لوی مهارت لري ځکه امام بخاری راغلی دا چا خبرم نه قبلې امام عباس دغوی مجاهد صاحب قل بفضل الله او پیغمبر علیہ السلام په فضل د الله تعالی باندې چې قران دی وبرحمته پر رحمت دی الله تعالی باندې چې خدمت د قران دی فبذلک فلیفرحوا الله وی په دې دواړو خبرو باندې خوشاله شي نورونو الله یو قران ناګو نن من دغه په خدمت کې لګیا کړو دا تاسو چې سار ترخته قران واچو روان شوي دیو کلینا د بل کلینا د کم کم ځای نه روان شوي دا زنانه روان شي دا خدمت د قران دی کنه دی منګ راو سودی کې نه کو خدمت دی کنه دی نه مجاهد وای امام مجاهد چې یو قران او یو چې کوم دین خدمت د قران فبذلک فلیفرحوا الله وی په دې دوه نعمتونو باندې خوشاله شي دا ستاسو خوشاله سبب دی الله تعالی دې موږ پر خپل طالبای خوشاله صادقه او الله دې موږ در مرګ پوري د دین جدا نه کی پوه شئ حدیث کې سره حدیث میں تو رسول پاک علیہ السلام ارشاد گئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دو هر چا خپل خپل سوچونه فکرونه دي سو کوئی پلان کې ډاکټر شو هغه ډیر غوړه شو کامیاب شو سو کوئی پلان کې بار دنیا درلو هغه کامیاب شو سو کوئی پلان کې خو غاړه واغستې د ام پی ای شو ام ان ای شو نرونو دا خو زما ستا سوچ دی زمونږ د پیغمبر غوړه ستو وي رسول پاک غوړه چاته وي رسول پاک نه ډاکټر ته غوړه وي نه انجینیر ته غوړه وي نه چې کوم دین پایلټ ته غوړه وي نه چې کوم دین یو بل عہدیدار ته رسول پاک غوړه چاته وي تاسو دی وی طالبانو چې قرآن طالبان یې او خون کې د قرآن دی وی خیرکم غره پتا سو کې خلقو من تعلم القرآن چې څوک زګي ګوري دلته کې دی حدیث کې کمال ته وګوري نبی علیہ السلام طالب مخ کې کو استاد رستو کو من تعلم القرآن چې څوک زګي قرآن وعلمه هو څوک وتخی ته اوس علما وی دی حدیث کې بیا رسول پاک طالب مخ کې کو استاد رستو کو ولې وی او دا مجلس له استاد سي جوړيږي دا په طالبانو باندې جوړيږي ښا کتا سنو ما بچاته قران وی پويږي نو دا تاسو یو مهنت دي تاسو برکت دي الله دې موږ تاسو بری برکت دې همیشه صادقه زم طالب يم تاسو طالبان یې شکر دې رونو چې د قران طالبان یو الله دې موږ دې قران سره قائم دائم همیشه او در ابد پورې صادقه نو ګورې رسول پاک علیہ السلام فرمایل من تعلم القرآن وعلمه سوق چې قران وی او قران خي قرآن زکی او قرآن وی دا طالب غره دی دل الله تعالی خیر ورکو دل خیر ورکو او ورونو یو دو حدیثه ته وام تاسو نن طالبان یې ښا زما خاصه استعداد سبق کې وام طالبانو داسي طالبانو داسي خو تاسو نن حقيقي طالبان یې حقيقي ولي طالب صرف دانه چې مدرسې ته ځي تاسو چې طالب څه معنا دی د طالب معنا د طلب کوونکې تاسو ترخته قرآن واچو د قرآن طلب کې راوته کنه د ذکر طلب کې را لې کنه تاسو ټول طالبان یې الحمدلله او نبی علیہ السلام د طالب بارک سویو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي کوم سړی چې په طلب د علم کې رکو راوته دي په دینه چې زم جمعات د مدرسې دا قرآن بوام قرآن بزدا کوم او طالبي وکوم نبی علیہ السلام وی دلا چړیاو تړل نه دی دلا د درشل نخبره بار کړی نه دا چې الله تعالی د تمام ګناهونه معاف کړل بلکم نعمت غواړي ورونو الله سر دور احسانو کو د قران طالبان کړی بیا د سر احسانو کو ګناهونه تمام کړل په طالبای باندې رسول پاک وای دې چې پیزار چړیاو تړي سپلای تړي بوټ راوچتای د دې لپاره چې سم سبق لا دلا دا چړیاو راوچت کړي نه دی الله او ټول ګناهونه معاف کړل دلا د درشل نخبره بار کړي نه دی چې الله او د ګناهونه معاف کړل او ای بل دوام نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی طالب د علم دی او د علم د ذکر د پاره د کور اوته دي
سوړو کې چې څومره بیګری په اوبو کې چې څومره میان دي په هوا کې څومره مارغان دي دا ټول د دې لپاره در مغفرت سوال کوي ښا ورونو تاسو را لې قران ته کینې سي قران زده کوي میګي تاسو په ډیوټای باندې ولګیدل ها میان دل په ډیوټای ولګیدل هوا کې مارغان په ډیوټای ولګیدل ټول الله تعالی سوچت کړل خدای دې سړی ته بخنه وکي ته ته بخنه وکي ټول دل بخنه غواړي او حدیث کې سره دي وان الملائکه لتزع اجنحتهم او تاسو چې په کملار باندې راځي کنه نو ملائکه د خپل وزر خوريخه او مونږ وایو پلان کې ملک د پلان کې بادشاہ راغی ایو د سور قالین خور کو د جیاز نواله درګاړي پورې د سور قالین خور کو د عزت کنه ایو له عزت ورګي روک کوي دنیا بس قالینی تاسو د قالین نه تاسو ملائکه خپل وزر خوري حدیث کې رالل نبی علیہ السلام فرمایي چې کله طالب د کور نوزي قران شریف ترخته کو بخاری شریف ترخته کو کتاب چې زم ذکر کوم نو چې سو پوری دی روان دي ملائکه وتعالى دی وزر خوريخه شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه الله دې دغه قبر د نور نډک کی په یو موقع باندې او فرمایل وی زمونږ استاد محترم موږ ته وی موږ په 400 کې سبق وی مقبره کې وی زمونږ استاد په مقبره کې او سفر جوړ کړل ته بنا څنګه سبق وی یمن د خپل استاد دا خبره کوله شیخ صاحب نماوري دی چې زمنګ ملګری ونو موږ د خپل استاد په مشکات کې دا حدیث ولستو چې کله طالب د کور نه روزین الله وتا ملائکی تابع کې دی وته وزر خوري پلار باندې نو یو ملګری وی چې رکور وی بل وی چې زما سبا کې خیر کلک بوټانه چوما او کلک کلک خپې بغدم چې دار اختیار دی او دروغ دی رونو د الله د پیغمبر حدیث سره بډرامې نه کې بس خو چې خبره دي زین دراله او د الله پیغمبر کړی دا کلک ایمان او کلک عقیده په ساده شیخ سیبی وی بل دغه چې د بوټانه چوری او پلار راتلل وی د کلک کلک خپې کې خودي وی موږ د خپل استاد وی چې موږ خپل سترګو لیدو چې د نوم نه پکته باندې الله تعالی چې ختمو شین بیا اعتکاف ته مونږ کیو نو د اختر په شپه باندې مونږ د جمعات بیا شار شي بس دا باغ او بهار په دې الله جاری کی او دا تاسو برکت دی تاسو دا مهنت دی الله تعالی دې تاسو خوشاله صادقه ما بیګاری محله والے دموي ما ګوردې ډېر قدر کوي دا طالبان چې کوم کلو ناراضي دارونه چې راضي ما ډېر قدر به کوي زای بوله ور کوي یو مخکې به کینوي ریلونه به تک دی د گاډو تنظیم بوله کوي کوم ځای کې چې څه ضرورت تاسو ان شاء الله الله به پوره کوي که خیری مالی والده می بیگاوی مېدا په زمون په کلی د الله انعام دی د الله احسان دی دا نن چرونو د عباس ذکری شاه منصور ته وګوره پنځبیر ته وګوره دا خپل د قران غ فیضاګانی وی غي د طالبانو خدمت کړي دي الله ولې ذکر رز ور کړی دا نو محلي دوی مې د هر مرګري با دومره قدر کوي چې بالغ به شاته ګرځي چپلی به تن اخلي ځکه دا زمون ملمانی دي او دا د الله د کلام ملمانی دي نورو تاسو دل تراغلی ډیر مبارک یي عزتمن یي الله دې تاسو د راتل مبارک کی تاسو دا طالب علم دی الله مبارک کی او ګوره وخت باندې ځای کوخه وسرالو الله روسو اوس په کوم دینو سګو د اصول خیال ساتو چې دا رزګه د شمیر رزي دي مونږ ته سلويخ وایو لکه مونږ وایو سلويخ رزي دوره ده په سلويخ تو کې نن یو وناتم لاړه یو کم سلويخ شوي دا خو د شمیر یو سو رزي دي یو سو لګي رزي دي انورو او داسې موسم الله راوستره کنه دومره آسان خو موسم دی د ویل نشم و سالم کم شروع او ډوب صادر دی چولې دی قران ته ناشتي خلک لګیا دي یو ځای کې بل ځای کې او تاسو را لې قران ته کینا سي خو خولي او داسي مزیدار موسم د الله جوړ کړی د ویل نشم اوس خو دوري دومره آسان شي ما ته او تاسو تم طالب دمو استاد سم ټول د آسان شي مونږ خپل رونو دوره کول خپل مونږه په زیاده کې دوه کال مونږ دوره کړی و 2013 کې او 15 کې یره پاغه کالونو کې ګرمي وا د اړ په شکل نو جیوي او زمونږ استاد محترم الله دې دغه قبر د نور نډک کی قاری احسان الحق صاحب رحمت الله علیه یرا بس اباندار یان شي د غلوی خلکو له چلال وی رزي ورګړي سینی په لومبای رزي موږ د وی طالبانو غره د ټیم به ما سر پابندي کوئی ورته ما سر بیا ټیم کې گنجائش ني او زموږ استاد محترم د اصول د سرپرست خان صفدر رحمت الله علیه چې بیا په 15 منټه مخکې په دغه باندې مسند باندې ناستو وی طالبانو خپل غړای د سینی ولې وی خو چې شیخ صاحب بسن درود شریف شروع کو نای په ټیم کړی وی کریک په بجې به سبق شروع کو نو طالبان خپل غړای غي سر په ټیم کولی اور سر یو کال سرپتا مولوی صاحب مونږ دواړه نو موټر سایکل چلا ته نو صدق کا شان بدلو بلکې الله سر بیا یا سر مولوی بیا مونږ موټر سایکل او بیا ډیر وی دغه شو یره پاغه کلونو کې الحمدلله د استادانم کې چې مونږ قرباني کړی دا خو د طالبای برکت د دخیم چې طالب قربانیو کې الله تعالی او بیا ډیر سورګي نو مونږ چې بتلو
شپږ څلوېښت ورځې زموږ دوره شوې وه، شپږ څلوېښت ورځې په 25مه روژه استاد جي ختم کړو. او یاره په دې دومره تکلیف کې، په دې دومره حالاتو کې یو سیکنډ الحمدلله زموږ نه چېرته استاد جي مخکې درود شریف نو شروع کړی، موږ به د مخکې به درسګاه کې ناستو. صرف یو ورځ سورې کهف داسې مې یاد دي لکه چې نه وي، چې څنګه شپږ بجې شوې او تورتم شو، باران راغی، خو زموږ د لار اوبه چلېدې، نه رشقه میلاوې ده، نه څه ځای کې دقه شان په یو برنډه کې ولاړ چې ورسېدو یاره خوشته دقه شان دی. او بس وصلخانې جامع نه جوړ کړې، بیا سبق ته کېناستېدو، دوه رکوع رانه تللې وې، خو په هغه ورځ ما سبق ویلو، خو لکه سړی چې مړي دا دوه رکوع به زه کله راګرځوم، دا به کله راګرځوم. بیا مې استاد جي ته وویل هغه ما ته د طبیعت نه کتل، استاد جي ډېر زموږ باري نظر وایي، داسې چې مې وکتل بیا به یې پېژندلی وي. او په اخیری ورځ باندې چې موږ چوټې کولن دعا یې راته وکړه، محتمل صاحب دوی ته دعا وکړه، وی تا د طالبانو خدمت وکړو، خو ما دې ولیدل چې دوی سوره قرباني وکړه. نو دا ته دې پورې وام چې کم طالب قرباني وکړي، د خپل وخت خیال وساتي، د اصول خیال وساتي، الله به چرې نه ضایع کوي، الله به د قرآن زده کوي، خو ګوره خیال به ساتي ښه انشاءالله. اوس چې دا ورځې مو ورکړل په رښتیا یې ورکوي، دا نه چې ذهن یو ځای کې دس بکار او دل بیار چې زه اړه دلته کې قرآن سره یې سوچونه بل نه، چې دلته کې رالي پوره ټیم ورکا، سوچ ورکا، قرآن ته کېنه او په ویښه باندې اوره، په ویښه باندې. زما هغه طالب خوښ دی چې ما د چټ راولېږي، دا ځای باندې زه پوه نه شم، چټ راولېږه دغه شان چې تپوس کوي په یو وخت ځای کېږي، چټ باندې ولیکه یاره د آیت تا ووایي زه پرې پوه نه شم، شان نزول دې ووایي زموږ په مقصد باندې حل نه شو، دا ځای کې تا نحوي ترکیب وکړو موږ پرې پوه نه شو، پوهېږئ دا به طالبي طالب وایي دې ته ډېر طالب نه وي. نورونو تپوس به کوئ، ځان به پوه کوئ، زه به یې ته مخکې رسو. زموږ کار دا دی چې الله پاک تاسو ته قرآن زده کړي. نو یو خو به د دې خپل وخت خیال ساتئ، د ټولو نه سر پیرس، د ټولو نه اول چې زمونږ استاو ذمہ داری څه دی، نیت به صحیح کوو. ولې تاسو وګورئ امام بخاری رحمت الله علیه دې ځای په ځای نن په مدرسو کې ختمونه کېږي که نه، او موږ څه وایو ختم بخاري دی، ختم بخاري دی. دغه بخاري شریف چې امام بخاري شروع کو، نو دې لومبی شروع د څه نه کوي، باب بدء الوحي الى رسول الله، د الله پیغمبر د لومبی وحي څنګه رااله د دې ځای نه شروع کړی دا. خورونو به حدیث چې راوړی دی هغه وایي انما الاعمال بالنیات. په دې باندې محدثین بل اعتراضات کوي چې وا بره د وحي باب لګولاندې چې کوم دینو د نیت شروع کړه. علما وایي امام بخاری وایي چې طالب ذهن سمي، نیت کې اخلاصي، د په سبق کې به برکتي، عمل کې به برکتي، او چې نیت رونو بربادي ګور بیا هیڅ فائدہ نه ورکوي. نو یو خو به دا وکړي چې ټول به کلک نیت وکړي، او نیت به څه ګورونو د الله د رضا چې الله زموږ نه راضي شي. بس دا نیت کلک زبیم کوم تاسو اور رسی بدی درشل خورا د نګوي د کور را روانېږي، الله ستا کلام لتا د پار روانېږم ته زمانه بدی یو قدم راضي شي. ته بیره ما بیګا داسې سوچ کو بل ملګری سکال موږ سره نشته، وفات شو 13 کلونو کې ونن نشته. ګلبره جی سیب دازه کې بناستو سبق لبراته زموږ د چم داسې یو بل ملګری مې بیګا شو، هغه مانی راغ نور الواب استادو فضل واب استادو دا ده کې باغ غریب ناسو پروسه کالو کابل کال دوران کې وفات شو. نور موږ غره د مرګ او د ژوند د دې هیڅ پته نه لګي، مخکې د دې هیڅ پته نه لګي. نو عرض مې دا کو چې غره ملګری کلک نیت، اخلاص، للهیت د الله نه غختل چې الله موږ غستاري کلام له ټیم ورکو خو سره ته آسانوم کې تیرانه قبولوم کې نو چې الله ولا قبولیت ورګین دا لګي رزي نه دي دیګ ډیر برکت الله پیدا کی چې الله ولا قبولیت ورګي. او چې الله سره قبول نینو غسړي خبرې وکم اتا سو ډیر کې نه، نو چې الله سره قبول نشین بیا ډیر خلک د غری مازیګره ټیم خواخ ولا رااله بچي ټول خلک راضي خادي د من کراو ستا تعریفونه کوي ته جاړي نغي دی بیبي زمانه تعریف علافات دي، زمانه تعریف خون لافات دي که ټول دنیا وای چې دا خستره خو چې خاون نیم خوخه نزه بیا سیکم، او چې د خاون خوخه نو که ټول دنیا را د بدګوري زه بیا سیمه کامیاب یم. نورونو کله ټول دنیا زمونږه سات تعریفونه وکي او چې رب سره منظور نه یو قبول نه یو تاسو وای څه پیدا هوکړه دا خو بیا وخت ځای شګوري زمونږ نه خو بیا غب شپ والا خري ګن لذت خو په غب باندې حاصل کو اجر والا قران بیا خري نورونو د خپل عمل به الله قبلوخه. نو ټول چې راځي نو 2 رکعات کوي دلته کې تهجد لکم ملګری پاسې غیم دعاګانې کوي چې الله ستاره لپاره مونږ ستاري کلام ته کینا سیدو زګه چې مونږ اورېدلی چې ستا کلام ستاره قرب کتاب دی په دې باندې تا ته بندنی زیږیږي. الله دا سلوي خرز مونږ تعالی درم دې لپاره کړی چې په سلوي خرز د انسان په طبيعت کې تغیر راځي، الله د دې کلام په ذریعہ باندې مونږ ځان ته نږدېږي خپل قرب را لراږي. نورونو د ټولو نه اول او سره پیره زمونږه کار څه شو نیت صحیح کولخه
زبم نیت صحیح کوم تاسو هم صحیح کوئ د اخلاص للهیت والنیت دا به د الله نه غواړو ښه یو دویم نمبرونو ګورئ د خپل وخت به ډېر خیال ساتو د خپل وخت به ډېر خیال ساتو دا نه چې موږ مثال ټایم مقرر کړه 3 بجې او طالب 3 بجې د کور را روانېږي نه ما په اول کې وي د خپل استادانو حال مې ورته ووي چې نه کوم ټایم نن مقرر شو چې د هغې نه 10 منټه مخکې موږ په درسګاه کې ناست یو حضرت تانوي رحمت الله علیه فرمایي کوم طالب چې 3 کارونه کوي نو زه ولې ګارنټي ورکوم چې دی به الله طالب سر ته رسوي او سبق به زده کوي یو چې د استاد نه مخکې په درسګاه کې ناست دي حاضر ذهن دا نه چې وختي راغلی دی سوچونه بل ځای دي سبق د ویښ ناست دی د استاد نه مخکې دویم چې کوم سبق ویلی شي د هغې تکرار کوي نو دوره کې تکرار ګران په دي چې دا خو الله سبق دا تاسو ته خو بنده په ځان له نظر ګرځي سوچ او فکر پکې کوي او دریم د شپې نه دا سبق ګوري چې به سار کوم سبق وامه نو که تاسو کې ملګری زاړه دي نه خو ګوري طالبان ګوري مشکلات ګوري کوم ځایونه درازي غزان ته بیاس کې راخوي نو ان شاء الله خو کم از کم دا یو ذمہداري چې ټولوي په دوره کې چې زمانه مخکې دلته کې تاسو حاضر شوي ناسي په ویخه مازغو باندې ناسي نو چې څوک د وخت خیال ساتي کنه دا الله په سبق کې برکت اچي تانوي صاحب وی طالب چې یو ورځ په سبق کې چټي راوستي د یو ورځ نو سالوي خرزه د سبق په شاماني لړ شي دا غي انا استاد سالوي خرزه پورې په سبق باندې پروتي نو ورونو زمون خټولي او کم سالوي خرزه پاتې شوي اجه دي کې چټي وږي پوهیږي کنه نو بیا بس خوري بیا خورسه ختم شو نو ګورې ټولي او کم سالوي خرزه چټي باندې کوخه یو خو دلاله نن سره چې کوم نن سالوي خو نن خو دی ولاړه نو چې کوم سالوي خرزه پاتې شوي او دیږي او سړی چټي وږي او ورونو چې بنده عزم وکي کنه چې عزم بنده وکي نو زموږ د مدرسو کې طالبان او طالبات داسې وي چې پاته کال او بشفق کال کې دیم چټي رانی شي داسې وي په کال کې دیم چټي رانی شي ان سالوي خرزه کې برسلي او که کار وای زموږ اساس من کې څوک بیکار دي وي پوهیږي هغه بیکار ډیر بیکار والے چې څوک بیکار هغه ډیر کارونه پراتی خو نه اصل کار زموږ داري ټیم بدیل ورکو او دینه بعد چیزونه د دنیا کار بیا کوئی خپل مخ کې رسو کوئی نو خپل غم خادي دوا جنازه هر څه مخ کې رسو کوي هر څه مخ کې رسو کوي دی وسوره زل پرې دی دا نور خبري بس سبق وختي راځي مخ کې راځي درسګه کې ناسي ځان سره قلم او کاپی او بیاض دا ویښ ساتي بعضی وخت به یو خبر راځي معنا اب په تفسیر کې لګي بین الصدور به ترجمه زو کوم بل د لګي کله کله به وګدا خبره موږ ذکر کوو چې دې ځای کې چې کوم نه آیت متعلق دا اشکال لري دا جواب دی شان نزول باندې اعتراض دی یا چې کوم نه مثال ربط دی بل سری نه به تاسو بیا ځان سر پکاپای کې نوٹ کوی نو بیا به دې تراړوي بیا رسو طالبان ماقام دلته ناس بیا ځان لګ بیازونه لګي نورونو دا بزان ځکه علما فرمایي العلم صید والکتابه کید دا علم چې کوم دین دا یو ښکار دی او لیکل د دې لپاره څه شی دی پنجره دا یو خپل توتی دی راټینګ او تا کر پنجره نشته او تا پرې خو دی بلوزی او کنه کما سوتنین لکسات خو دې په تا کر ناسی په میز باندې الماری باندې توای چې دې ما بلازي خو چې سار رڼاشي تختیدلې بيدنه دغه شان درونو غره دی وخت کې درسګه کې بتا سو خبره ووري تاسو وای زما ثبت کراله ابتبات بدنې یو سواغ ذهنونه نه دي نو د دې د وجنه کوشش بدري خبرې کوي کناري نه دي که زنانه لیکل وکوي ښا ځان ته کاپی کیږي قلم بکیږي زی سوامه خبرې ځان سره لیکي پیدا ول درګي ما دا کله کله سو طالبان ټلیفون یره چې موږ دوره شروع کوو موږ کوم تفسیر ګورو زه خدا سي وامه خدام ملګری هم ګورم په دوره کې تفسیرونه سپاری له څوک تفسیر ګوري تفسیر خو به تر کوله ګوري نیمه کوله به ګوري دارونو هغه چې استادان نه بنده په درس کې ولي کیندا به بنده سره ټول عمر محکمي پويږي دا استاد بنده ته یادي دی لیکل ډیر برکات دي موږ د استادان نه باز ټکی نیم لیکل دي زبان ته یادي نو ځان سره ولي کوي ان شاء الله سباله بدله فائدہ درکې بلا طالبات راغلي دي معلمات د مدرسو راغلي غیتم د عرض کوم ولي کوي ځان سره سواله به دوره کوي درس کلاسونه کې به درس کوي ان شاء الله فائدہ بدل درکې نو یو دو نیت دویم نمبر دو وخت خیال دریم رو ادب لوي شعر ښه چې ادب چا کې نه کنه هغه ور چر زده کړل نشي ګوله با ادب با نصیب چا کې چې ادب ډیر سو ته نصیب شي به ادب به نصیب چې به ادب نه غي شي نشي وړي دلته نزان ادب بکوي ادب د سې شي د ټولو نړم به ادب بده فن کوي چې کوم فن زده کو او بیا رونو دا خو نه صرف دي نه خو دا او نه بلاغت دی او نه منطق دی دا موږ تاسو کوم کتاب د ناسو دا د الله کلام دی ته دی خو خود ادب کو قران مجید ډیر په عزت وړو راړو ځان سره طرف کې به نیو په سم لاسماني به نیو او داس کې به راخلو وایي لا يمسه الا المطهرون بیا او داس سره بدیل لاسنو وړي او داس کې پاک ساک
دې ته کېناستل او ورسره چې کوم دی نو د خپل درسګاه حفاظت کول د دې ریل ادب کول د چا نه زده کړه کې دغه ادب کول طالب الله بیا ډیر صدر کی ښه ډیر سوال درګي ډیر کړه یو سړی په درس کې ناسي پوېږي نه خو ادب بګي رست به الله تعالی دور سو کولاو کې بیا اریانی د دې اکابر ژوند تاسو ګوري چې اکثر تاریخ وګوري نو اکثر د لوی علما چونو دی په ژوند په سبقونو کې ډیر کمزوري برارو ماډو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په فرمایل دا کوړي شیخ الحدیث مو بانی مو د دارالعلوم وی چې زه کوم شپه باندې فارغ یم او موږ د اعلان په دیوبند کې وشو چې سبب تاسو پټکي والے کېږي بخاری به وی زه دارالعلوم چت نو ختی د ما خام جړل می چې خدایا استادان به مال سر پټکي تړي په ما به اعتماد گئی ما به کړی دلیږي عالم مال خټکې ناراضي خدای سبا کیږي جړل می وی الله تعالی دا جړه په برکت سره خو ادب بګي سمرو چې د به په دې اساس او نقشه الله بدلږي ژوند چراغلی سنجو چې دا سلون نشو چې دې سره الله تعالی زمونږ اساسو ډیر تبدیلی راولي نورنو د دې اوسو خبرو په خیال ساتو غیر حاضری په ګوره بالکل نیخه غیر حاضری په ما سم بوج کیږي چې بس یو طالب ځای خالی غوینم کنه نا 500 ساعت بیان ښکاری غيو ظاهر د ښکاری کویږي ک کلاس کې 51 طالبانی کنه چرته خو چې غيو ډیکس خالی وي نو بس په ما سم بیا ورخدای نو سبق کوشش ودا کو چې بس وخت راغلی یو غیر حاضری نه کو او ورونو چې الله نه څنګه بنده غواړي نه کشان فیصله وسره الله کوي ښا نن الله ته وایي خدای بس مونږ خدا سلوي خرج تعالی درکړي خو خدای سمونږ د مخې ته مراواله چې مونږ دې ریکارډ پیدا شي سمخې د افات مراواله چې مونږ د سبق نه واړیږو نو غل بس غمونه خدای بدن په یو ببلګي ته د سبق د لا روزګار کی ښا هر څه الله کوي ما ول کې ونوي چې ما توفیقي الا بالله هر څه د الله ولې دا مونږ اتا سرالون بخپل دغه معنی رالو الله راوستو د الله په توفیق باندې راولو د الله تعالی په فضل باندې رالو نورونو الله تعالی دې تاسو دارات ل قبول او منظور کی الله دې د خیر او برکت درکې او طالبان شوي الله دې د دې طالبای د برکت درکې او عزم کوي کټول کال خونه دې د لګي رزق در مرګ پورې به موږ ان شاء الله د طالبي کله صادوخه او بس که خیر چې مرګ راشي نو د قیامت پر ورځ الله وې زره طالبانو دې سب ته زی پوه شئ نو چې موږ وې نور څه غواړو چې د قیامت پر ورځ طالبانو سره حشر الله تعالی وکي بس دک د الله نه غواړو ښه چې د صلحاو سره د طالبانو سره د منعمین سره زمونږ اساس حشر الله وکي او غیب سب کې روان شو دک د الله نه غواړو نو بس خپل اخرت قبر ځان ته مخې ته ساتل د غیر ازرای نه ځان بچ کول د ادب خیال ساتل هر رس تجدید د نیت د نیت بګور ډیر خیال ساتوخه چې الله تعالی سمونږ اساس نیتونه محکم ساتي چې نیت کې رانه کمې کوته پاتې نشي انو ان شاء الله بیا بر سره د الله مدد وي د الله طرف نه موږ د خیر وي درس کې به برکت وي او الله پاک براته ډیر سره کوي خیر ان ان شاء الله اوس د ټیم په سره سرداس وګي چې دوه تیر کال به ما اتریمه بجې سبق شروع وکړنه سګال سو کوم اتریمه کوم کوم دا بتا سو وای یو سورہ دی دا بعض ملګرو مشوره بیګام راکړه زدا سه بوګو کنه دا اصول د ارزي د لومبای رزي سم د سم لګ لګ رواني ګو کنه نو زه یو سورہ دی بخیر دی 9 بجې ټیم وساتو دا صحیح ده کنه دا یو سورہ دی 9 بجې ټیم وساتو خو ګور بیا اسنه چې په دې باندې زموږ زین کلک شي نه ګورې زین دوس نو وای چې ګور دا لګا غدغه ټیم دی هغه لګونته کې ډیسکاونټ دی بیا په ټیم زموږ 3 بجې خیر ان شاء الله دغه وجدا درونه چې بیا به سکیږي نه دا چې رستو شي او سپاره سبق شین بیا کله رسی اوس ما وقفم ختمه کړي مخکې به دور وخت سرونو قرب قیامت راځي برکت مو چتیږي او ساغه د ګرمای موسم به موږ به وبجې سبق شروع کو نو لاسو کې به موږ نیمه غنټه وقفه وکړه دی به چې اوس کله او بالله ټیم به بیا باړم اوس چې بس مثال اترې بجې ته لګیا شي نو دردول صبر به سوره سبق وای نو بیا نه کیږي ان دی وجنا او بیا موږ سره الله زنانه دي یو ځای بل ځای دی به کورونو د خپل بچو له کټوای ډوډۍ تیاری کورونه به سنبالي نو دی وجه د کوچه کې به ما کوشش دی د 12 سنه سبق ناړو ان شاء الله رمضان کې بیا ګورو خو بیا موږ ته کلاو میدان دی کوچه کې بدای خدای یو سورہ به ان شاء الله 9 بجې شروع کو بیا به تری مترازو خه خیر خیریتی ک الله پاک د منظوري پهل خو بلاده په دغه ټیمې د کسار به او بیا رمضان کې بغیر ټیم علم نو بدلی یو کنه او کوم یا به مازیګر تکو بیا بس شل کو دو بس د اف ام درس په پیل جاری په خپل ټیم بس تاسو ګوره سبق اورئ ما نن ویمو چې بس به ان شاء الله شل منټه کم اټول خپل دوام ختمو کو خیر الته نو بس دا تاسو سره ګوره نن سبا لا شل منټه یو غنټه ده نو بس چیس کوي او روزي کو خیر ان شاء الله
نور که چا څه دغه ووایي تپوس یې سوال یې وکړي ها نو بس کوشش کوي ښه د ټایمو د دې به ډېر خیال ساتئ او خوشحاله یې په دې باندې چې الله تعالی طالبای هغه برکت درکړو او ورونو ځان سره 100 پیرې استغفار وایي 100 پیرې درود شریف وایي او 100 پیرې درېیمه کلمه وایي چې څومره دا څیزونه تاسو کوئ اعمال ستاسو د زړه کې به یو رڼا یو نور وي او که یو 200 پیرې ورسره کول الله واحد شروع کړو نو زړه کې څومره رڼا نو دوره ته دا علم دننه کېږي دوره به ته دا خبرې دننه کېږي دا درس ته به بیا وایي چې 12 سره ور مخکې ځه او چې کله انسان سره اعمال نی روحانیت نی کنه نو بس بیا ټایم په بنده باندې تنګيږي ټایم په بنده باندې لنډيږي د دې د وجې د اعمالو ډېر خیال ساتو نوافل ذکر او اذکار او د دې به خیال ساتو او تسبیح ځان سره اخلي بلاره پټلو راتلو کې د دې ډېر دغه ساتي بس دن خو ما صرف هم دغه مقصد چې ابتدایي او سو خبرې وکړو لا ډېر مینم دی طالبانو ما ته ټول وی چې پرون نابل زم د وفاق امتحان خلاص شو نه وی کې او دوره دې چوټي راکړه ځکه کې د دیرو د بونیر طالبانو لره نو ما دې ځخیر دی ورځ د وزیر سره ټیم جوړ کما دا بسونو والے بیا پاړه کې ټیم جوړی کنه مې دا دوره دې بس ټیم جوړ کما تاسو ځان لا رسوي نو دې برازي ان شاء الله سملګری دي یو ځای بل ځای طالبان دي نه به ځان لا ورسېږي پوری انو سبانه به ان شاء الله اصول شروع کوو ګورسنه تاسو وایي موږ به هم راځو ټیم نه سبانه به ان شاء الله ز اصول وام که خیر خیریت دي ځکه چې دوره ټیم هم نشته انو نن به مازیګر په کې سره ورسي سبا خیر ورسي ان شاء الله ان د طالبان به پوره شي تاسو کوم زاړه ملګری د غیلم دعوت ورکړي نو ځان سره یو ملګری خو سړی میلې تم بیا اجازه شکر لزو نو د الله کلام لې نشو راوسته چې سور ورې ما ته قدرې کا سیم به زوام ان شاء الله کدوې نوم به وام د خیری او جسور اړې زوام فائدہ به عام شي فائدہ وي مونږ چې په لوبي کال باندې دلته 2016 کې شروع واچوله دا الحمدلله سکل زمونږ یو لسمه دوره ده لس کال وشو دا یو لسمه دوره شروع شو په لوبي کال چې مونږ شروع کړه نو ما د صرف درې باباګان دي ځای کې ناس دو بداسې ګرځیدل الله ګرځي لغه ټول صفات دي ببر بابا صادق شاه کاکا جی الله دې ټول بخي دې کې به د درې مشران ناسو میرشا کاکا او یو چې کوم دې دغه فضل محمد جی سے الله پاک دې وبخي غو ادا سي او د درې مشرانو نه ټیمو بس موږ سبق وی بس وی هو دانن چې الله دا دوره جوړ کړو خدا دا غیغه ایا دواګانې وی دغه برکاتو نو موږ ادریو نو وایو خو به موږ خپل خو هم چې سور ډیری ځان فائدہ به ډیری ځان سره ملګری خبر کوي طالبان خبر کوي تاسو کلی کې چم کې محله کې سوګي خبرې کوي راولي ځان سره دوره ټیم نه درونو چې ان شاء الله دا لومبای رزي لګ شیطان مهنت ته بمام دی تاسو دې چويدا بکله شروع کیږي څنګه وي خو چې یو دوه درې رزي تیری شي کنه بیا به تاسو سره قران خبري شروع کی بیا به تب لیواله چې سمال بزو بیا به زمای وخت نه تیریږي نورونو د ټیم د هر څه په خیال ساتي د خبرو په خیال ساتي الله تعالی دې زموږ اساس ټول خیر نصیب دا مفتی صاحب دې راشي وای راځي راځي تاسو به دوام وکړئ دلته راشي دوا وکړئ تاسو کې نه داخل تاسو دوا وکړئ بس تاسو اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد حتى ترضى يا ربنا كريم الله دا مبارك اجتماع قبول يا الله زمون لكلي دفار پورا امت مسلمه دفار مبارك دا خير ذريعك
یا الله څومره ملګري چې راغلي دي کریم الله د راتلل قبول کړي یا الله علم نافع عمل صالح اخلاص کامل موږ ټولو له راکړي یا الله خیر او عافیت سره د سبق د ویلو توفیق راکړي حضرت مولانا صاحب په علم کې په صحت کې برکات واچي صحیح سبق ویلو توفیق ورکړي یا الله موږ ټولو صحیح زده کولو توفیق راکړي یا الله حاضر مجلس سوره ملګري د چا پریشانه مشکلات دي ته ختم کړي یا الله د روحاني جسمانی بیمارونو شفای کامله راکړي کریم الله امت مسلمه چرته مظلومان دي یا الله ته مدد وکړي یا الله زموږ ملک کې بهر چرته چې یا الله په چا ظلم دی بې کوره دي بې دره دي یا الله امن او امان ولا ورکړي کریم الله د قرآن په برکت سره امن او امان ولا ورکړي خوشحالی ولا ورکړي اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره کریم الله چا مولانا صاحب ته د دعا د پاره ویلي دي یا د ویلو اراده ده ټول ضروریات مشکلات تا تخکاره دي یا الله ته ولا حل کړي یا الله ته ولا پوره کړي یا الله ته ولا پوره کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين زئی بنخه د محله والا ملګرو تاسو لنن د چي تنظیم کړی دی ایس یو ملګری بزینا دا خدمت والا ملګری چي ولګوي خدغه برنده کې او دغه برځای کې قران مجیدونه کې دی او د طلوبه ایس یو ملګری دغه نه کوی دنه د لچي افتتاحي پروګرام کړی دی